افغانستان کې د دوحه معاهدې نه پس د دهشتګرد ټوپکمارو یو ډلې قبضه ده او هلته کې نه آئین شته، نه قانون شته، نه حکومت شته چې کوم ولسي لیجټیمسي لري. او د دې دا ناروا کار د ښځو خلاف ځکه چې افغانستان د ښځو دپاره یو زندان دی او ښځې ډېر غټ ریسک سلي چې هغوی راپاسي او د دې خپل حق دپاره خبره کوي. هغوی د امن دپاره، هغوی د تعلیم دپاره، هغوی د روزګار دپاره، هغوی د ازادیانو دپاره، بنیادي ازادي د ټولو حق دی او د ښځو هم حق دی. نو هغوی دپاره راپاسېدلي دي او خپل یو سټرګل یې شروع کړی دی. پکار دی چې د ټول ریجن کې پولیټیکل لیډرز هم راپاسي، د افغانستان لیډرز هم راپاسي او د ښځو سره کلک ودرېږي. دا ټوپکمار دهشتګردو ډله چې کومه ده، دا ښځو ته دا نشي ویلی چې تاسو به څنګه جامې اچوئ او څنګه جامو کې به بهر راوځئ. دا د دې هېڅ کار دې سره نشته.